حرمت اخذ الاجرة على تبلیغ الدعوة الاسلامیه، د دعوت اسلامی په سر باندې پیسې اخیستل دا حرام کار دی. دا یو خبره ده چې بل څوک په علاقه کې نه چې هغه دعوت الی الله پیش کی، قرآن او سنت خلکو ته وړاندې کی، بل څوک نه او ته متعین نه به اخلي. لیکن که خلک ډیر یو خلک یې پیش کوي ته به بیا اخیستی هم شي. دا د متاخرینو فیصله دا ده چې دا د هغه زمانې خبره وه چې کومه زمانه کې بیت المال د مسلمانانو او د قاضیانو او د مفتیانو او د مدرسینو ته به د هغې نه باقاعده وظیفه میلاوېدله، نو په هغه زمانه کې د مشرانو دا فیصله وه چې اخیستل حرام دي. خو چې کله هغه زمانه تېره شوه، د اسلام وار ختم شو، اسلام کمزوری که مسلمانانو د خپلو خواهشاتو تابع که، نو اسلام یې کمزوری که، نو بیت المال ختم شو. نو اوس چې کومه دی اجرت اخیستل متأخرینو علماو فتوا ده، احناف ورسره هم ملګري شوي دي، بلکې د امام ابو حنیفه شاګردان هم په دې کې ملګري دي. او دې وجې نه علما وایي چې که چېرته شاګردان د ابو حنیفه په زمانه کې وی په دغه حالت کې، نو دوی به هم ویلی چې اجرت حرام دی. خو که ابو حنیفه د خپلو شاګردانو رستنو شاګردانو په وخت کې موجود وي، نو هغه هم فتوا ورکړې چې جایز دی، ځکه د دین د زبون حالۍ په وخت کې بیا د علماو ته چا څه نه ورکول، مفتیانو ته چا څه نه ورکول، قاضیانو ته چا څه نه ورکول، نو دې وجې نه مجبوراً به هغې چې کوم دی اجرت اخلي. اوس اجرت اخیستل جایز دي. خدای پاک دې موږ